ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوز أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام اکابر علماء کرام خصوصاً دغه جامع مسجد خطیب سے و دغه اداری روح روان او مشر زمونږ استاد و میزبان حضرت مولانا احسان الدین سے او دغه مجلس کې مشر عالم دین حضرت مولانا حبیب الرحیم سے حضرت مولانا مفتی ابراہیم جان سے حضرت مولانا حسین احمد سے مولانا فلاح الدین سے او زمون ډیر محترم رور چې اغي خپل باندې ودري ډیر لوی ادارې چلای حضرت مولانا امین الحق سے ګڼ شمیر کې ناس دلته نور علماء کرام او دغه محفل او مجلس کې راجم شوی ډیر قابل احترام حاضرو مسلمانانو ورونو الحمدلله د ډیر لوی خیر او د سعادت د خوشحالی محفل او مجلس کې راجم یو چې تاسو دیار نسو بچو د حضرت مولانا صاحب دي سره په دغه اداره کې د الله د مقدس کلام د قران پاک داغه په ناظره باندې ختمونه کړی دي او دارنګ استاسو سلورو بچو چې هغه کې یو د حضرت مولانا احسان الدین سے بچے هم دي اغه د الله د مقدس کلام په یاد باندې یاد کړي په خپل سینه کې محفوظ کړي دي او د دې عظیم خوشحالي په موقع باندې مونږ او تاسو دغه مبارک لمحاتو کې د ځان سره شریک کړیو رب کائنات دې زمونږ او تاسو د ټولو د حاضری په خپل دربار عالیه کې خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي محترم عیسانو د قران پاک د ختم په موقع د مسلمانانو حاضری دا د ډېر لوی خیر او د سعادت سبب او ذریعہ امام قرطبی رحمه الله د خپل تفسیر مقدمه کې دو درې سند باندې د حضرت انس سے واقعه بیان کړل چې کله به د قران پاک ختم کړ د کور لوی واړو قریبي رشتہ دار به راجم کړل او بیا به غینه تپوس کوي تاسو ته پته شته چې ما ولې راجم کړی تاسو دی جمعات کې لنت ناس یې ګڼ شمیر زنانال تراغلی دي نو دا سره پر راجم شوی دی بیګارا سی مولوی سی دا چین او ډوډیان او دامل مستیاګانی دا څه مقصد د پر راجم وي نو حضرت انس سے بتفوسو کو رشتہ دارو نو وي پته در تشته چې ولې میرا غوښتي هغه وی مونږ نه خبر حضرت انس سے بہت فرمایل ما قران پاک ختم کړي زکه می راجم او وی حضور د می اوریدلی چې د قران د ختم په موقع
الله د مسلمانانو دعاګانې خامخا قبلوي. نو ما تاسو راجمع کړئ چې زه به دعا وکړم، تاسو به راسره امین وایئ چې د دعا په دې مجلس کې تاسو شریک شئ. امام مجاهد رحمت الله علیه دا ډېر لوی تابعی دی او د قرآن عظیم مفسر دی. دله د هغه وخت یو عالم راغی د قرآن د ختم په موقع د شرکت دعوت ورته ورکړه چې ته شریک شه دې ختم کې. د ډېر په خوشحالۍ باندې هغه دعوت قبول کړ او هغه راغلي میلمه عالم ته وفرمایل وی بعینه د صحابو دا طریقه وه چې دوی به د قرآن د ختم په موقع باندې راجمع کېدل. نو نن چې الحمدلله دا علماء کرام دا ستړي برداشت دي، ورنه چې دغه ولسو بچو ته مولانا احسان الدین صاحب دی ټول کال دا قرآن ورته اخو او هغې سره کال دوه درې خواري کړې ده. نو نن دا اخیرني صورتونه ورته یوازې ویلی شي، لیکن دا دومره جمع غفیر دا به د دې لوی سعادت د حصول نه محرومه شوی وي. او چې دا دومره ملګري رالل په دې کې راجمع شو. نو محترم عزیزانو دا د مشکات شریف حدیث هم دی او دا زمونږ د پښتنو استلام ده که حدیث نوي عوام خلک هغه په هغه خپل اصطلاحي امور باندې پوهېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې نن دا استاذ او دا شاګردان د دې قرآن د ختم په موقع دوی له الله څه ورکوي. نو چې دا کم خلک نن د ماسپښین نه پس د مازدیګره پورې دې لږ ټایم لرالل نو هغه عمره ورکړه به الله تبارک وتعالی دوی تم کوي. حضور فرمایي هم القوم لا یشقى جلیسهم، دا د داسې خلکو مجلس دی دې کې حاضري کوونکې الله نه محرومه کوي. دا د رب العالمین د طرف نه د غنایمو د تقسیم مجلس دی. ځکه حضور فرمایي وایي کم سړی حضرت نبی صاحب دا حدیث را نقل کړی کم سړی که د ابتدا نه د انتها پورې د دې حافظ قرآن سره د دغه قاری صاحب سره د دې مولوي صاحب سره د درس په دې حلقه کې شریک پاتې شه نو حضور فرمایي د داسې مثال دی لکه د مجاهد جهاد یې وکړه او مال غنیمت یې کورته یوړه، لیکن یو سړی د ټول قرآن اورېدو کې شریک پاتې نشه، لیکن د اخیرني مجلس لراغی دا اخیرنی درس یې واورېده. لیکن نن چې دا دومره مجمع ناسته ده مولانا صاحب تاسو راغوښتي تاسو له مېلمستیا کړې ده او نو حضور فرمای وای د دې سړي مثال داسې دی چې اخره کې راغی چې د مثال د هغه کس دی چې جهاد اونکه لیکن د غنیمت د تقسیم په وخت باندې حاضر شه. نو رب العالمین په دې ټیم کې ټانکر نه کوي چې دل ورکوم او دل نه ورکوم. موږ د هدایت کې یو مسله ویلې ده چې یو سړي سره دلته یو لس خټکی پراته دي دې کې څه خراب دي څه خی وای دا لس واړه په 10 روپۍ خرڅو دا 10 واړه په 10 روپۍ. نو اوس د تار پتار بازار کې یو سړی د سیده شي کولای چې ځان له پکې خخه غسلور 15 راټول کی او سرور 15 روپۍ غل ورکی چې اسه پلس پلس دی یو په 1 روپۍ شنه خراب سره بچکی یا به د 10 واړه پلسلی او یا به د ټول پری دی یو کوم چې کم دی نه علی دا بیع فاسده ده. رب العالمین بیع فاسده نه کوي یا به د ټول مجلس والا بخي کنن مولانا له سور کوي دا به ټول له ور کوي نسې باندې کوي چې دغه ګیره خړې له نه ورکو او دا یو دکاندار دی دل نه ورکو. په دې وجه باندې دا علما اغي دا ستړي برداشت کی میاش راسي په مولای صاحب ما سره رابطه کوي زمارو الته به را سره رابطه کوله چې زموږ پروګرام دې ته برازي دون فکر دې علما سره بیا تاسو چې دا مجلس جوړ دې بار بار بده یو ته چې کوم دې صاحب وینا شوی په دم ستا خپل ده او دارنګي هغه ټول د رب کائنات د طرف نه دغه رحمتونه او برکتونه دا هم ته حاصله غنایم هم ته اخلي دغه جولای به تم د مجلس نه رواني لیکن مولوی صاحب بیا را پاسي په مایک ستا شکریا مدا کی چې داخله احترام شکریا استاد او دارنګ چې کوم دینو ملمستیام ستا کوي دینه پته اولګه چې په مخ د زمکا والله العظیم کده علماء د انسانیت خیر خوا بل اسوک نشت په دې وجه باندې محترم عزیزان نن فضا داسې روانه د جوړیږي چې مونږ دا قوم دا په علماء باندې مدزونه دا به اعتماد په دې
علماء باندې ځکه عالم دا خو چوکیدار دی د په وجه باندې ستا د ایمان حفاظت جوړ دی د په وجه ستا مسلمانی چې کوم دی سیب دا بچتا زمونږ دا کتابونو کې علما یو واقعي لیکي و یو سړی ودو عالم ودو خوا کې یو سړی مونږ کو شیطان بل شیطان ته دا مونږ گزار بدو کوما لیکن دوکې نه ک الته مولوی شه خوا کې ودنه مولا سے ودنه او شیطان راغی بیا واپس ابل مرګره وته څنګه تا موږ سره دوک کوما او دوک دې نه ک وې دې کومه حصہ د مانځ کې چې مې دوک کو د دې مسلې پته د نو کو کو سه زه دوک کوم نو خوا کې مولوی سے ودنه خپې ګوتې نه به خو زیری خپې کې د مسلې ته پوس بوتي لانجه جوړیږي نو پرې د چې جاهل پات الحمدلله او د عالم نم شیطان ګره یې راکې نو په دې وجه باندې نن دا شیطانی قوتونه او ما وخت دې ملګرو ته وې مې کله چې انګريز دې خطه تراغه د ایست انډیا کمپنۍ په نامه باندې او دارنګ دا ټول هندستان په لپیټ کې واخیسته او دارنګ دلته یو لوی سلطنت قائم کړ 200 کاله حکمرانی دای په دې ځای باندې وکړه خو الحمدلله د دیوبند بنیاد دا د هغه عظیم فتنې د استو د پاره خو دې شوی دی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب دا ویلو وې د دارالعلوم دیوبند بنیاد ما دل نه دی خو دې چې دا په معاشره کې یو سوء او زپخور چړي پیدا کوي ما د دارالعلوم دیوبند بنیاد د دې د پاره خو دې چې دا سره جالکار په معاشره کې تیار کی چې د 1857 د جنگ آزادۍ د نقصان دغه انتقام د پیرنګي سامراج او دغه د ایجنټانو نوالي د باندې د دارالعلوم دیوبند بنیاد ایښودل شوی دی او الحمدلله د هغه اولنې فاضل چې دنیا د حضرت شیخ الهند په نامه باندې پیژندل دي هغه د هغه د بسترې د ګول کولو سبب او ذریعہ بیا جوړ شوی دی محترم عزیزانو لیکن 200 کاله حکمرانی باوجود هغه د خلک ذهني غلامان نکړې شو د دې خلکو د ایمان سودای او نکړې شو نو یو ځل خپل اجلاس را اوغخته چې موږ خو د خلکو له ډیر ریلیف هم ورکړ او په دې مشرانو نه تپوس د انګريز په ټیم کې د بجلی بل په جمعات پسې نه راته نن خپل د بجلی بل راواله په ایمانی وای چې د ټي وي پیس د جمعات په بل کې شته کنه جمعات پسې د ټي وي چې کوم دی نو د بل غټکس دا په جمعات پسې راځي دا په مدرسه پسې چې کوم دی راځي او یو د خون خبره درته بلم کومه دلته دا ګیس نشته لیکن دا ګیس میټر چې جمعات ته لګي دا په کمرشل کې چې دا عام میټر 3000 داخله ده دا غي 21000 داخله ده دا په کمرشل کې من الته جمعات ته لګوا ته دغه والا سویګي سب سره شنو ماته مولوی شه د چاپونو یو کوي مې ولې وای دا خو کمرشل کې دی یونټ هم په کمرشل کې راځي د کارخانه پر او د بجلی داخله هم د کارخانه د ریټ کې کوم نه کې نو مې کداغه کاته کې دا کمرشل کېشته چې کمرشل خو د ګټه زیاته وي او د جمعات هم د ثوابونو د ګټه زیاته نو مې د ظالم بچی دي دا ثواب باندې ټیکس لګولې دي نو د انګريز په حکومت کې خدا ریلی په جمعات پسې د بجلی بل هم نه راته نن پکې د ټي وي پیسم چې کوم دې سیب جمع کو هغه دا دومره سہولیات مونږ ورکړل دا خلق دا مونږ خپل نکړې شو نو لا اجلاس را اوغخته لارډ میکالی دا دغه ماهر تعلیم هغه ورته د ترخنه د قران نسخه را وستا دای ورته په میز کې خودا وې ترکه پوری چې مسلمانان د دې کتاب تعلیم ورکي په معاشره کې د دې ته تعلیم باوجود بیا یو سره داسې نشي کېدی چې هغه د ستا په غلامۍ کې راشي او دویمه یو عظیمه خبره درته کومه دراز او هغه دادا چې مولا فن کو ذلیل سمجھو کیونکہ یہ سوسائٹی کا مرد بیمار ہے مولا بد قوم په نظر کې سپکه د مولا خلاف په قوم را پورته کې چې مرد آباد ناره وای کدا قوم په نظر کې د مولا عزت جوړو او د مولا سره ربط او تعلق نو ته د عوام په ایمان باندې حمله نشي کولای د دې تعلق د عالم سره ختم کی لہذا بیا به په خپل فیسبوک باندې پټوي ور کوي مولا به ورته چې کوم دې سه ایشب نخکاری بیا د په ایمان باندې تاسو حمله اور کېدې لہذا محترم عزیزانو نو نن الحمدلله دا علماء کرام دا موږ تاسو داسې مجالس تراو غواړي چې د 3 کال مهنت کړي دي او ته په 2-3 غنټې ناست باندې د هغه مهنت دغه فضایل او ثوابونه چې کوم دې سیب دا حاصل کی لہذا محترم عزیزانو نن الحمدلله تاسو سوچ وکئ نن دنیا نه
تورات لاړ ختم شه آسمانی کتابو نن انجیل د دنیا نه دا لاړ چې کوم نه سیب ختم شه لہذا زمونږه یو ډېر لوی عالم تیر شوی د دې جنوبي ایشیا ډېر لوی عالم او زمونږ د دې اشنغر سره تعلق د دارالعلوم دیوبند معقولاتو او د تفسیر چې کوم نه یو عظیم استاد پاتې شوی علامه شمس الحق افغانی رحمه الله حضرت داغه متعلق چې علما داغه د علمیت کم حیثیت او کم مقام بیانای اذان له یو پهلو ده لیکن زمونږ د پاکستان کې دا دینی مدارس دا چې کله روان شو نو زمونږ یو ډېر لوی عالم مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمه الله هغه یو سوچ وکړ چې د دې مدارس یو وحدت پکار دی د دې یو نظم پکار دی ځکه ممکن دا سین چې په لالچ باندې ویوالي لکه کله کله داسې اوشي چې کله وای ماډرن مدرسه جوړ لکه د پرویز مشرف دور کې بیا دوه درې کسان حاضر شو اوس مدرسې نشته اوس ځان لا ګوندونه جوړو نو د څه کسانو خدمات هغې ته مخې ته شو لیکن محترم معززانو هغه ټیم کې د وفاق المدارس دا اوس چې زمونږ کوم اجلاس کېده او د مفتی تقي صاحب انتخاب کېده هغې کې هغه لیټر مولانا حنیف جالندري صاحب پوښو چې کوم د دې د منظم کولو دپاره او د هغې د رجسټر کولو دپاره حضرت مفتی محمود رحمه الله په خپلو ګوتو باندې لیکلی د هغه وخت حکومت ته او دا تنظیم یې رجسټر کړ هغه اولنې اجلاس چې کله کېده د دې اولنې صدر د جنوبي ایشیا دا لوی عالم علامه شمس الحق افغانی رحمه الله دا اولنې صدر حضرت مفتی محمود رحمه الله دا اولنې ناظم اعلی هغه اجلاس کې مولانا خیر محمد جالندري ناست دی هغې کې چې کوم نه دا عظیم لوی لوی محدثین مولانا یوسف بنوري حضرت مولانا عبدالحق دا ګوړي دا عظیم محدثین دا هغې کې ناست هغه ټیم کې یوه خبره دا حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه چې کوم دی صاحب وکړه دا خبره وکړه چې نن د دنیا نه یهودیت لاړه ختم شه نن عیسایت دا د دنیا نه ختم شه چا ورته وی حضرت یهود دنیا کې شته وایي شته دی په دنیا کې خدا نن من حیث القوم آباد دي من حیث المذهب دا نن یهود دنیا کې نشته نن عیسایان دنیا کې شته خدا من حیث القوم آباد دي من حیث المذهب نن دا عیسایان په دنیا کې نشته او بیا وجه بیان کړه وایي د مذهب آبیاري او د مذهب تحفظ دا به په آسماني کتاب باندې کېږي او دا به د پیغمبر په تعلیماتو باندې کېږي نن په دنیا کې په آسماني کتابونو کې او د پیغمبر په تعلیماتو کې واحد په دنیا کې د امت محمدیه سره قرآن موجود دی او په 1,40,000 انبیاو کې نن د دواړو جهانو د سردار د جناب محمد رسول الله نن داغه تعلیمات دا د دې امت سره د احادیثو په شکل کې محفوظ دي دا نن د یو امت سره ام دا عظیم نعمت چې کوم دی صاحب دا نشته په دې وجه باندې نن د هغې مذهبي حیثیتونه دا ختم شو دا په منګړت روایاتو باندې دا په اخبار او په جرایدو باندې د مذهب تحفظ نه کېږي دا به هله کېږي چې آسماني کتاب موجود دي او دارنګې هغه نن د قرآن شکل کې دې امت سره دي د انبیاء تعلیمات یهودو ته صاحب جلالین لیکلي 4,000 انبیاء دوی ته الله را لیږلي دي نن هغې ته د هغې انبیاء پتم نشته چې دا خدای خبر په کوم ځای کې دفن دي او دارنګې چې کوم دی نو د دوی تعلیمات سو او د هغې تعلیمات د یو پیغمبر تعلیمات دا نن د هغې سره چې کوم دی صاحب نشته نه ورته د یو پیغمبر خبر معلوم دی لہذا محترم عزیزانو نن الحمدلله د دې امت د علماو هغې دا خپل ژوند او زندګۍ د قرآن او د حدیث خدمت ته وقف کړي ځکه قرآن تا سره محفوظ دی ځکه د پیغمبر تعلیمات محفوظ دي چې د هغې امتونو د علماو د خپل آسماني کتابونو او د خپل پیغمبر د تعلیماتو هغې چې کوم دی نو دا قسمه خدمت نه دی کړی چې د دې امت د علما هغه د دې قرآن او د پیغمبر د تعلیماتو په کومه طریقه باندې الحمدلله دا خدمت وکړه د صحابو د دور نه راواله تر د دې وخته پورې دا 1400 کاله دا عظیم د قربانو دور دی موسی علیه السلام لا تورات الله په تختو باندې لیکلی ورکړی انجیل عیسی علیه السلام په زړه باندې تمام القا شوی یا کتابي شکل کې راغلی دی لیکن هغه کتابي شکل کې میلاو شوی کتاب
دا نن د اغینا لاړه ضایع شه قرآن د رسول الله په زمانه کې په کتابي شکل کې نو لیکن الحمدلله د امت اول طبقه ته صحابه ته رسول الله وصیت وکړ وای ای زما صحابه تعلموا القرآن ما نه دا قرآن یاد کړئ بیا به ذمہ داری صحیح وای ذمہ داری د یادولو نه پس دادا وعلموه الناس بیا به باقی انسانیت ته رسوي فان امرؤ مقبوس ز دنیا نه روانم تعلموا العلم وعلموه الناس علم ما نزدکی دا خلکو ته ورسوي میراث ما نزدکی دا خلکو ته ورسوي دا یو حدیث کې رسول الله دا ټول بیان چې کوم دي صحابه ته وکړ او حضور یو ځل مسجد نبوي ته راغی څه خلک په نفل ولال دي صحابه څه د قران تلاوت کوي څوک ذکر کوي څوک یو عمل کوي څوک بل عمل لیکن یو طرف ته د تعلیم او د تعلم حلقه ده د درس او د تدریس حلقه ده د زده کړې او د ښوونې حلقه ده رسول الله په دې ټولو وګرځید د تعلیم او د تعلم د درس او د تدریس د حلقې سره ودرېده د نورو ته اعلان وکړ وایي تاسو ټول د نیکۍ کار کې مبتلا یې لیکن زه به دې خلکو سره کېنم ځکه وایي انما بعثت معلما زه الله استاذ را لېږلی زما کار خلکو ته ښودنه کول دي زما کار تعلیم دی نو لہذا زه به د دې د حضور د هغې فزیرایي او د هغې حوصله افزایي وکړه ویې ترغیب ورته ورکړه چې دا قرآن مانه یاد کوي او دا باقی انسانیت ته بیا ورسوي نن وګورئ په 1,40,000 یا د علامه عیني شارح د بخاري د هغه د رای موافق 1,40,000 د صحابو تعداد دی په 1,40,000 صحابو کې نن مدینه منوره کې 10,000 صحابه پراته دي مکه مکرمه کې سکم سل صحابه پراته دي دا صد پاسه 1,00,000 صحابه دا لاړل بیا دنیا کې خواره شوي دي څه دپاره خواره شوي دي دې دپاره چې د رسول الله وصیتو چې ای زما صحابو ما نه قرآن یاد کوي او دا باقی دنیا ته بیا ورسوي خو لویه ستم ظریفي دا ده چې نن زما د عصري تعلیمي ادارې سټوډنټ ته دا پته شته چې قاضي اعظم څوک و دی کله پیدا شوی دی کله مړ شوی سره سید احمد خان نه زما بچی خبر دی علامه اقبال نه خبر دی د هغه د قبر نه خبر دی خو دې پېښور کې دې چغرمټۍ سره او یا صحابه کرام دا په یو قبر کې پراته دي هغې ته اصحاب بابا وایي دا اندازه دا بیا زما سټوډنټ ته نه لګي چې دا څوک دا خلک دا دلته سل راغلي د عربو نه او دا خو د رسول الله د مدرسې پوزلا دي دا خو د هغه ډایرکټ او بېذات شاګردان دي دا څه دپاره رالل د خپل کور ولې پرېښی د خپل بال بچ ولې پرېښی دی په یو قبر کې دا اویا کسان دفن دا د څه دپاره دا د رسول الله وصیت و چې تعلموا القرآن ما نه قرآن یاد کوي او د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دا بیا ستاسو ذمه داري ده مولانا سید احمد پالنپوري صاحب لیکلي د بخاري شرحه کې وایي کلکته کې هندوستان کې موږ سره د صحابو قبرونه شته زه مولانا سرجان صاحب رحمه الله به فرمایل وایي 11,000 صحابه دا د افغانستان په دې غرونو کې دفن دي قسم دې تیر کال زه سعودي ته تلم روژه کې 13 روژه کې دا اول کال چې کرونا وه هلته کې زه ورغلم میر دا ځای نه به کتل غواړي نو دا اویا صحابه کرام دا کابل ښار کې یو قبرستان کې پراته دي مقبره شهداء صالحین د حضرت ابو داود کې ویلو چې دا خلک د عبدالرحمن ابن سمورا په قیادت کې راغلي او د امام ابو یوسف خلاف دلایلو کې موږ دا واقعه وایو چې هغه د رسول الله د وروسته د صلات خوف قایل نه دی موږ وایو کابل ښار کې صحابه د عبدالرحمن ابن سمورا په قیادت کې هلته کې صلات خوف ادا کړی دی هغه ځای اوس هم ډاګه ده دې صحابو باندې سخته راغلې تنده پرې راغلې دې ته یو چینه راښکاره شوې چینه اوسه پورې شته ګورنمنټ د هغې صرف د څکلو اجازت ورکوي نو حضرت عبدالرحمن ابن سمورا قبر ښکاره دی د حضرت جبیر انصاري قبر ښکاره دی د حضرت تمیم انصاري قبر ښکاره دی د حضرت عباس صاحب نوسې دا د کابل ښار په منځ کې د هسپتال سره نږدې پروت دی دا خلک ما دا دی هغه خپل کورونه خاندانونه دا څه دپاره پرېښودل دا د رسول الله وصیت و چې قرآن یاد کوي یا به ذمه داري دی چې دا اوس نورو ته ورسوئ دا هم هغه تسلسل دی چې دې علماو الحمدلله کلک او ټینګ وساته یهودو په مذهب کې علماو دا قربانۍ ورنه کړې د عیسیانو په مذهب کې د هغې علما د عیسی علیه السلام د بره ختو نه وروسته
دا درې ډلې شو خپل ایمان بچ نه کړ خپل مسلمانی بچ نه کړه یو ډله د تسلیث قائل یو د الوهیت قائل یو د ابدیت قائل درې واړه دا کافر شوي او دا علماء هغه خپل ایمان بچ نه کړ هغه خپل آسمانی کتاب مخکې قوم ته څنګه ورسي نن چې تا سره د جمعات کې دا قران پروت دی او پکور کې دا سره قران پروت دی دا د علماء قرباني دي چې دا شپه ورځ دا د خدمت ته د تعلیم توقف کړه قسم دې چې د علماء کومه قرباني ورکړي انسان ورته حیران شي زمونږه د امام محمد رحمت الله علیه شپږ کتاب دي لیکن هغه کې یو باندې امام سرخسی شرح کړي المبسوط للسرخسی ډیر جلد کې دا شرح ده زمون منتمولیان دغه په عبارت باندې چې کوم نه صاحب نه پويږي اوسم د لوی مفتیانو سره دارالافتا کې مبسوط د امام سرخسی پروتي امام سرخسی دا هغه وخت ظالم حکمران دا په جیل کې واچو دا یو خبره وګوره ذهن کې دی مونږ د هغه مولا صفات کو چې ځان باندې سپین صادرم په وړي کې راچولې شونډه لګي معمولی حلقه اون تسری کړي او دارنګ د جمعات ګټ کې ناشتي او د بار د حالات سره سویم ده حضرت شیخ الهند سے بوي وای کم مولا چې د جمعات په حجره کې او د جمعات په ګټ کې ناشتا د مدرسې په دفتر کې ناشتا په خانقاه کې د نن ناشتا دا د اسلام د خدمت د پاره کافی غني او د اسلام خلاف چې بهر کم کشمکش شروع ده د دې سره تعلق او ربط چې کم دې سه دا غي ځان نه خبري قسم دې حضرت شیخ الهند وای دا مولا د اسلام په پاکه جامه باندې دا یو بدنما داغ دی دا ډیر ناقص تصور د اسلام دنیا ته پیش کړي او جامع نظام د اسلام نو مونږه او تاسو کده انبیاو حالات قران کې ګورو موسی علیہ السلام تشکیل خدای کوي کله ته نلیږي چې لاړ شه غشو کا لاړ شه جمعات کې بیان وکا ورتوي اذهب الى فرعون استازه داده چې د فرعون غونته ظالم حکمران دی د حکمرانی بچلن کې نن کوم د ابراهیم علیه السلام واقعات قران کې وایو د نمرود مقابله کې راو کې دي لہذا امام ابو حنیفه جنازه جیل نه روته کنه دروته ما دا په مذهب کور مړ دی که جیل کې مړ دی ها امام ابو حنیفه کوم ځای مړ دی جیل کې مړ دی اخلاق یې ګر کړ زنا کې ګر کړ د ظالم حکمران خلاف میدان کې ولاړو هغه په نتیجه کې جیل تلاړو جنازه د جیل نه راوته امام بخاری د مرګ سوال کوي چې خدایا د ازمکه د ډیره کولاو ده لیکن نن امام بخاری باندې را تنگ ده فقبزنی الیک رب ځان ته می وغواړه دا خو د هغه معتزلی حکمران د لاسه ده سوال چې چرته شپه دغه د لاسه پار هم نشو تیرو نو امام سرخسی دا وخت حکمران اونیو جیل ته واچو او جیل ته چې واچو جیل به داسیو چې یو کوی به ورل کديسته هغه کې مو تاریخونه قچرې خو نه چې وکیل با بي بي اي ولا کړي و گرفتاری د مخ کې به اخلاص کړي وي روسته به چې کوم نه ولا ضمانت کړي دا کیسه چرته امام سرخسی مجتهد په مذهب دی د پاغه کوي تورکوس ک شاګردان لوی اکابر علما دا مولا چې کوم نه ملاقات راتل دا ورته وي بچو دلته نخنور سره خدمت نشم کوله خزان سره د لیکلو تنظیم کوي سره یو کتاب باندې بدر شرح شروع کوم وضاحت به شروع کوم دن ور سره هیڅ کتاب نشتا لیکن مبسوط د سرخسی باندې شرح شروع کړه او د هغه کوینا چې د هغه په سر باندې به بر طالبان ناسو هغه لیکل کول نن دیرش جلد کې زمونږه هر دارالافتا دا د هغه کتاب محتاج ده او نن پروت دی دا په دې قربانو باندې الحمدلله دی علماء دا چې کوم دا خو اوس ګوره یو خبره د سره د تبلیغ سره ماحول جوړ دا حقیقت دی د دې تبلیغ سره ډیره فضا جوړه شو د خخ خاندانونو خلکو بچي دا چې کوم نه مدرسو تر اولېګل د علماء کړل یعنی دې سپینګیرو مشرانو نه تاسو کوي چې د نن نشپېتات یا کال وړاندې دا ماحول نو خلکو به دې ته پسپک نظر کتل یو دنیادار حیثیت والا کسبه خپل بچي مدرسې ته چرته لېګ او پیمانه وایا هغه په دا پخوانی حافظه نو هغه بچي به د قران حفظ تکینو چې پلاس او کو به ګډ او شلو پستر ګولوندو یعنی د مشبینګونو ته پوسو روح حافظ بچو ټول ګډیان شلان او دارنګ چې کوم پستر ګولند په روح بچي به یو سړی ته ځان بد ښکاری ده لیکن دی علماء دې ته ندي کتلی د نن نسل کاله مخ کې په هغه ماحول کې چې زماده دي کار قدر شته کده شته دې ته خلک معاشره
پکې په ښه نظر ګوري او کنه ګوري خود خالص د الله د کتاب خدمت کړي د خپل ژوند دې ته چې کوم دې سیب وقف کړي دي او هغه په بروزو باندې او په هغه چې کوم دې نو پسمکه باندې او په هغه خور باندې ملاسته او دا رنګ هغه تکالیف برداشت کړي دي او د هغه تکالیف د دې علما د دې خدمت او د مهنت په نتیجه کې نن کور په کور تاسو سره قرآن پروت دی نن د پیغمبر تعلیمات پراته دي او يهودو مذهب کې دا خدمات نو دا قربانای نه وي د آسماني کتاب نم خدای اخلاص کړل او د پیغمبر د تعلیماتو نم خدای اخلاص کړل د عیسایانو په مذهب کې دا قربانای نه وي نو هغه د آسماني کتاب نم خدای اخلاص کړل د پیغمبر د تعلیماتو نم خدای اخلاص کړل نن د پرملای د لیول یو ماشوم را پاسي د جمعات په محراب کې تا تراتو شي او وی راجم شي وی تعلیم بکیږي د سلور حدیث خپل پیغمبر د تویل نن خو د بچی داستا د پیغمبر تعلیمات چې کوم نه سه پوره سیدل ابل ورځ یو ځای ته زورلم د تفسیر ختمو امیان کسان ګیر اخرانی کسان سلویر حدیث دا وته مولوی سی بیا کړی وي دوی به یو په نمبر وي واته کسان نو یا حدیث مې دا کوي ته دي ونګه بخاری پڑھو خو دا دغه سلویر حدیث نو دې دی په یاد باندې او هغه سره د عبارت چې کوم دی غامیان مې الحمدلله دې علماء دونه مهنت شروع کړی دي نو په دې وجه باندې محترم عزیزانو چې دا د دې علماء قدر وکړو د دوی سره بشانه ودریږو د کې مدرسه کې لګیا دي دا د دین یو شعبه ده دی کوي د کې جمعات کې د امامتۍ په شکل کې لګیا دي دا د دین یو شعبه ده دی کوي د کې مرکز کې ناشته دا د دین شعبه ده د ټولو شعبو کې به مرسته او ملګرتیا کوي د کې په خانقاه کې ناشته اصلاح د باطن کوي او کده د دې خانقاه او د دې مرکز او د دې جمعات او د مدرسې د حفاظت لپاره دا ایوان تزان رسول دی او الته کې ناس دی نن دی عرب ملکونه کې وګرځا قسم دې کې علما خلق لاول هیڅ نشي چپ نو اخبر د انډیا یو عالم ما سره یو شیخ الحدیث د تانبود حرم کې ماته وی مولانا وی علم زمونږ د هندستان نه ګوره پاکستان ته درغی وی اوس زمونږه توجه پاکستان ته چې اوس لوی علما او اصل خدمت د دین چې د اکابر په دیوبند کې او دغه کبر ماته وی د اوس په پاکستان کې روان دي الحمدلله نو نن په ټوله دنیا کې پاکستان په علوم دینیو کې دا په اول نمبر باندې چې د علماو سره دا کومه محکمه ده جمعات مدرسه مرکز او خانقاه دا نن په ټوله دنیا کې په اول نمبر باندې الحمدلله نن د ټوله دنیا نه طالبان تاسو ته مولوی سی پوي نو موږ او تاسو په دې هر شعبه کې د دې علماو کلک مرسته او ملګرتیا کوو او اوس دا مدارس دا دستاربندۍ صدر روزینه مخ کې ختم شوي سچ کمه پاتې شوي هغه اوس دي او په دې ورځ نیمه کې تقریبا د مدرسو کې داخلي شروع کیږي نو چې کم از کم دا عزم چې د کور نه یو بچي مستقل د علم د حصول لپاره وقف دا سم خوخه ان شاء الله کم ملګری دا سي چې لا سوجت چې یو بچي دا به مستقل ورکم چې دا علما قسم دې ډېر فتنې را روانې دي او د هغه فتنو تدارک غره مونږ ته ممکن نخکاری ځکه اوس دغه عظیمه فتنه د موبایل پلاس کې دا دغه چې کوم نه راغلی دا لہذا د یو شی اندازه لګل دغه او د بد تمیز کول دا مونږ ټول دغه نه چې کوم دی انو چې د عالم د خوالي د بدوالي اندازه وزداري کمنټ په لګو نو لہذا محترم عزیزانو علما زیات کوي چې دغه دینی شعائر او دا مسلمانی او دا ایمان دغه د تحفظ دا د دې سره چې کوم دی سیب تړلې دي نو یو بچي مستقل چې کوم دی وقف کوي دیتا د یو نه علاوه دا نور چې کوم جز وقتی مدرسې دلته تاسو روان دي حضرت دا واړه بچی د ماسپخین نه وروسته چې د سکول نه را فارغیږي دا دلته چې کوم دی سیب را لګي ورنه نن تاسو مولوی صاحب نو اوریدل چې خطرناک حالات دي او دارنګي سبب او ذریعہ د حفاظت هغه د علماو د درس د حلقې دي نو د خپل اولاد د خپل بچی چې کوم دی سیب هغه دلته کراونه دا زمونږ استاد عظیم روحاني شخصیت دا پیر صاحب دی محترم د تیمرګری حضرت محمد صالح صاحب دی اغي چې کوم دی امر او رسیدل د خپل خبرو باندې اکتفا کوم واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين